بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب العالمين. نو مخکې سبق کې دا خبره شو چې الله تعالی لپاره زمونږه مسلک دا دی وله صفات ازلیه قائمه بذاته. نو پرون سبق کې د کرامیو باندې ردو شو چې کرامیه هغه چې د الله پاک د لپاره صفات شته او صفات د الله پاک د لپاره حادث دي. نو موږ ته دا غي نه جواب ورکړو چې حادث نه دي او دا غوي چې کوم دلیلو نو دا غي جواب ورکړل شو. یا قائمه بذاته کوم دا خبره کړو چې الله پاک کوم صفات د الله پاک د ذات پوره قائم دي او معتزله و چې الله پاک په ذات پوره نه دي قائم بلکې په بل چا پوره قائم دي لکه یا خو په لوح محفوظ پوری دي یا په جبرئیل علیه السلام پوری دي یا په نبی پوری. دا خبره بداهتن چې دا غلطه نه. بیا معتزله وایي کچره تا الله پاک د لپاره صفات منی نو دا خو بیا تعدد د قدماو برازي او نسوارا چې دا کافر ګرځېدلي چې الله پاک د لپاره صفات ثابتې نو کم کسان چې لکه وو ته غني دایره لپاره ستاسو خیال دی لکه شاعر او ماتوریدیه نو مو چې تعدد د صفاتو دا ناروا نه دی بلکې تعدد د 10 زواتو چې هغه متغایر دی او بل نه ناروا دي او نسوارا چې کافر ګرځېدلي دي نو دا دی ودی چې هغه دغه انفکاک او تغایر دي نه په دغه معنی باندې چې دوی چې دا هرڅه لاول په اقنوم علم کې او بیا د اقنوم علم نه الله پاک حضرت عیسی علیه السلام ته جندا منتقل کړی دي او صفات د الله وی لا هو ولا غیره چې نه الله عین دی او نه غیر دی. بیا په دې باندې اعتراض مصنف کړو چې دا جواب چندا کمزور دی ځکه چې تعدد د صفات خو شاعره هم بني دا هم بني کته غیر پکې او کني نه بهتره ده چې دا ویل شي چې دا الله تعالی لپاره ذوات قدیمه نن دا محال تعدد محال دی نه دا چې ذات یو صفات. نن سبق کې دا ده کنه چې معتزله او اشاعره باندې دا رد وکړو چې تاسو وایي چې الله تعالی لپاره کوم صفات دي نو دا واجب لذاته دي او واجب لذاته چې کومینو مخکې تاسو دا خبره کړې ده چې واجب او قدیم دا دوانه د بل سره مترادف دي نو دا الله تعالی واجب لذاته منلو د وجنا تعدد د قدما او برزي صبر دي ندی د دې نه وس دا مصنف رحمت الله علیه اشاعره او دا خبره کوي چې په دې خبره باندې جرأت و نکړل شي چې دا الله تعالی لپاره کوم صفات دي دا واجب لذاته دي بلکې دا څه دی ویل شي چې دا الله تعالی لپاره کوم صفات دي کنه دا واجب دي واجب په معنی د ثابت باندې چې دا الله تعالی لپاره کوم صفات دي دا واجب دي یعنی د الله تعالی د ذات لپاره ثابت دي. خو شو به معنی نو واجب معنی څه شولا ثابت یعنی هغه ذات د هغه د ذات د وجنا نه د عین صفات دي او نه غیر صفات دي. خو شو به معنی مطلب دا دی کنه چې یو واجب لذاته دی واجب لذاته مطلب دا دی چې هغه د خپل ذات په اعتبار سره چنه دا واجب وي نو صفات د الله تعالی چې دي نو دا په معنی د سری د ثابت دي ثابت. خو شو به معنی چې داسې صفات چې هغه به ذات خود د الله پاک د لپاره واجب یعنی ثابت دي د ذات د الله پاک د لپاره. هغه تاسو پوه شئ به معنی ها او کم کسانو چې په دې خبره باندې تصریح کړی دا چې د الله تعالی واجب لذاته لکه حمید الدین زرینی نو بدی کې هم دا تعویل پکار دی چې صفات واجبہ په معنی د ثابت دي چې دا صفات کم چې د الله پاک د لپاره څومره صفات دي دا د الله پاک د ذات د لپاره ثابت دي د الله پاک د ذات لپاره سړي ثابت دي. لکه پوه شو به معنی بیا دا وایي چې را دا صفات د الله پاک د لپاره اومنل نو دا واجب لذاته دي جدا ومنو او یعنی نفس ته جدا ومنو صفات ته جدا ومنو نو دې صفات ته بیا موږ څه وایو دا صفات خو حادث راځي دا صفات خو ممکن دي او ممکن د لپاره دا خبره ضروري چې ممکن هر ممکن چې دا حادث وي. پوه شئ نو وای ممکن به حادث حال وي چې کله دا په دې ذات پورې وي چې هغه ذات جنن دا هم ممکن وي او کله چې دا صفات اگر چې د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دي خو جلدی تعلق دا واجب سره راغی او د دې تعلق د واجب الوجود او تعلق د قدیم سره راغی د دې وجنه دا صفات نه بدی کې هغه د حدوث انده پکې ختم شو اگر چې د ذات په اعتبار سره پکشته لیکن کله چې د الله تعالی په ذات پورې په وشول نو دا اوس قدیم شو.
لکه پوه شو به باندې ها او بیا په دې خبره باندې تفریع پیش کړی دا چې د الله تعالی دا صفات د ذات په اعتبار سره ممکن دي او چې کله د الله تعالی په ذات پورې شول نو هغه بیا قدیم شول او په تعدد د قدما سره تعدد د اله ناراضي تعدد د الهو ناراضي وګوره تاسو دې توس و الا یجترأ علی القول او دا چې جرأت ونکړل شي مصنف رحمت الله علیه د اشاعره ته تنبیه ورکړي چې تاسو دا اشاعره چې د الله پاک د پر صفات واجب لذاته غني نه و الا یجترأ جرأت ونکړل شي علی القول په دې قول باندې پس کم قول باندې بکون صفات واجبۃ الوجود لذاتها چې دا صفات واجب الوجود دي د ذات توجه د ذات صفاتونه بل یقال بلکې د سړي ویل شي چې هي واجبۃ لا لغیرها چې دا صفات واجب دي نه د غیر د پاره بل لما ليس عینها ولا غیرها بلکې دا چې هغه نه عین دي او نه غیر دي داګینه یعنی دا صفات دا داسې دی ویل شي چې دا صفات واجب یعنی ثابت دي د هغه ذات توجه نه چې نه عین صفات دي او نه غیر صفات دي اعنی ذات الله تعالی وتقدس یعنی ذات د الله تعالی چې هغه پاک دی ويكون هذا مراد من قال او شید دا مراد دا چې هغه ویلي دي د قال کې ضمیر چرنده راځي حمید الدین زریری دا چې هغه دا خبره کړی دا چې واجب الوجود لذاته والله تعالی وصفاته چې واجب الوجود هغه ذات الله ده او صفات دغلي دې مطلب هم دا شي چې یعنی انها واجبه چې دا ثابت دي لذات الواجب تعالی د ذات الله لپاره وتقدس لکه پوښو به معنی چې دا واجب په معنا د ثابت باندې دي او نو معنی دا شو چې دا کم صفات دا چې څومره هم دي دا ثابت دي د الله تعالی د ذات لپاره واما في نفسها فهي ممکنه دا وزا اشاره چې کله دا ویل کنه چې صفات واجب لذاتها نه دي نو سوال پیدا چې هر ذات جدا ځان نه ملاحظه کو او دا صفات جدا ملاحظه کړل نو دې صفات ته به موږ سوایو چې دا واجب دي که واجب نه دي نو چې صفات د خپل ذات په اعتبار سره خو ممکن دي نه چې ممکن دي اعتراض پیدا راغی چې هر ممکن خو حادث وي نو شاعر جواب ورکړي چې ممکن قدیم کېدل دا په هغه وخت کې محال دي چې کله په واجب سره نه قائم او دلته په واجب سره دا صفات قائم دي نو دا قدیم شو لکه پوښو به باندې و اما فی نفسها فهي ممکنه و اذا صفات د خپل ذات په اعتبار سره خو ممکن دي خو چې کله لري تعلق د ذات القدیم سره راغی نو ولا استحاله او محال لري فی قدم الممکن چې د ممکن په قدیم کېدو باندې اذا كان قائما بذات القديم کله چې دا قائم شي په ذات د قدیم سره یعنی الله تعالی قدیم ذات دی نو چې کله دا صفات چې اگر چې د خپل ذات په اعتبار سره ممکن دي او چې د ذات د الله سره دا قائم شول نو دا دغه شول قدیم شول او چې کله دا د دې ذات سره نه قائم چې هغه قدیمي نو بیا ممکن دي واجبا به چې دا واجب دی به سره غیر منفصل عنه چې نه دی جدا کیدونکي دی نه فليس كل قديم الها نو هر قدیم اله دا اوس په ما قبل باندې تفریدا چې دی وشي په نفسه ممکن کېدو لپاره چې یو شی په نفسه ممکن کېدو باوجود قدیم کېدې شي نو معلومه شو چې هر قدیم ته انده اله نوي ځکه بیا تعدد د الها او راځي سره دي دا یا د اله د لپاره دا خبر ضروری ده چې دا به واجب لذاته وي د اله لپاره دا خبر ضروري چې دا به سوي واجب لذاته وي او صفات چې موږ قدیم ومنل کنه نو په دې کې بیا تعدد د الها او راځي او تعدد د الها باطل دی و فليس كل قديم الها نو هر قدیم چې دا به اله نه وي ځکه د اله د لپاره دا خبر ضروری ده چې دا به واجب لذاته وي او دغه لپاره موږ صفات د لپاره کنه چې دا واجب لذاته نه دي پوه شئ باندې بلکې ثابت لذاته دي ثابت لذات الله تعالی دي حتى يلزم وتلازم نشي من وجود القدماء د وجود د قدماء او وجود د الهو لکه ينبغي لیکن مناسب دا وهي وس مناسب او احتیاطي خبر نه کنه چې دې خبره مو کو چې ان الله تعالی قدیم بذاته
چې الله تعالی د خپل ذات په اعتبار سره قدیم دی موصوف بصفاته او په خپل صفاتو سره موصوف دی یعنی خپل صفات د سره قدیم دي ولا يطلق القول بالقدماء او بقدماء سره دی قول مطلق ورنکړل شي مطلب دا کنه د قدماء اطلاق دی ورنکړل شي چې دا قدماء ډیر دی ولی لالا يذهب الوهم د بار دی چې وهم ونشي الى ان كل منهما چې الى ان كل منها قائم بذاته چې هر یو د دې صفاتونو قائم بذاته دی موصوف دی په صفات د اولویت سره نو خبر اوس د شو فائنل خبره چې الله تعالی قدیم بذاته دی اند خپل ذات په اعتبار سره الله تعالی قدیم دی په خپل موصوف سره چې په خپل صفاتو سره موصوف دی خدا به نه وي چې را د صفات د الله تعالی چې دا قدیم دي ځکه په دې کې بیا دا وهم کې بدار راځي چې هر یو د دینه قائم بذاته شو نو دا بیا الہ جوړېدل دای په کار دي بیا وسری نه وي صعوبه هذا المقام چې د الله تعالی لپاره د مذکوره صفات د دې د اثبات و د الله تعالی لپاره د څومره صفات چوشول نو د دې د اثبات اگر چې عقلا او نقلا د دوانو مطابق ته د عقل او د نقل دوانو مطابق ته لیکن په دې باندې په مختلف طریقو سره اعتراضات واردېږي عقل کو هغه هر طبقه په خپل طریقې سره د غیر ختمولو کوشش کړي ده لکه معتزله دا وایي کنه کدا الله پاک د لپاره موږ صفات اومنو نو یا به حادث منو ایا به قدیم منو کا حادث منی جو د الله تعالی چې قدیم ذات ته د ذات سره د صفات سره دا راځي چې هغه حادث وي ممکن وي او دا محال دي او کچر دي د صفات د الله تعالی ته قدیم منی نو تعدد د قدمه ورځي جو د سره موږ د الله لپاره صفات منو او کرامیه ادا الله پاک د لپاره صفات خو منی خو دا الله پاک د لپاره صفات دي خو هغه حادثی دی پرون سبق کې جندا ورسول چې دا حادث دي ها ځکه تعدد په صورت کې دی چې دا د قدیم په صورت کې تعدد د قدما ورځي پوه شو به نو هغه چې الله پر صفات ته خو حادث دي دا شان دي اشاعره وای چې کا حادث منی الله تعالی لپاره حادث کېدل لازم راځي او که قدیم منی جو بیا تعدد د قدما ورځي نه و چې د صفات د الله یا لا هو ولا غیره چې نه الله پاک ذات نه عین دی او نه غیر دی نو په دې کې دا چونکه مختلف خبرې راځي نو چې دا خبره ډېر زیاته مشکل ده د صفاتو دا خبره ولصعوبه هذا المقام واذا وجد مشکل کېدو د دې مقام نه دا ګران کېدو د دې مقام نه ذهبت المعتزله والفلاسفه تلي معتزله او فلاسفه الى نفي الصفات نفي د صفاتو چې هغه سره د الله نه د صفاتو انکار کړ نفي کړی دا والکرامیه الى نفي قدمها او کرامیه دودا نفي کړی دا د قدیموالی چې الله تعالی لپاره صفات شته او قدیم نشته ده والاشاعره الى نفي غيريتها وعينيتها او اشاعره دون نفي کړی ده چې نه صفات الله عین دی نه غیر دي فإن قيل بدی سره چې نه دا د دې ماتین په قول باندې اعتراض ده چې پرون سبق کې راویل شو چې ماتین وای چې هيا لا هو ولا غیره چې دا صفات الله تعالی نه دا الله تعالی عین دي او نه دا الله تعالی غیر دي نو په دې خبره باندې اعتراض ده چې عینیت او غیریت دا خو د یو بل نقیض دي عینیت او غیریت د یو بل سری نقیض دي او اجتماع د نقیضین هم محال ده او نفي د نقیضین هم سره محال ده نو د چې کله وي هي لا هو چې دا عین نه ده او نو عین نه نو عین نه جو غیر شو کنه اول دغه ولا غیره چې غیر نه ده نو چې غیر نه شو جو عین شو نو دا نفي د نقیضین هم ده او په حقیقت کې دا اجتماع د نقیضین ده او نفي د نقیضین او اجتماع د نقیضین دا دوانه چې دا محال دي لکه پوه شوې به معنی ها لکه پوه شوې چې دې ماتین چې پرون سبق کې دا ویل چې هي لا هو ولا غیره نو دا خو په ظاهره کې رفع د نقیضین دا او په حقیقت کې اجتماع د نقیضین دا یعنی په ظاهره باندې خدا کاری چې لا هو لا غیره نه عین نه غیر دی نو چې نه عین نه غیر سره نو چې عین ولې چې لا هو عین نه دی نو مطلب دا شو چې غیر دی ولا غیره مطلب دا شو چې عین دی نو په حقیقت کې دا اجتماع د نقیضین دا لکه پوه شو به معنی
نو دغه خو نګيږي د نیت په منځ کې واسطه هم نشته نو دا څه مطلب شو دی نو په لاندو الفاظو کې د دې جواب دار کنه چې کم چې عام خلکو د عین او د غیر تعریف کړه دي چې غیر هغه ته چې یو بل نه جداواله پکې راځي او عین هغه ته چې یو بل نه پکې جداواله نه راځي نو دې اعتبار سره په دې کې تناقض ده خو مشایخ د اشاعره چې کم تفسیر چې نه را کړی نو د هغه تفسیر مطابق هغه پدې کې تناقض څنګه نشته بلکې هغه مشایخ د عین او د غیر په منځ کې یو دغه چې نه داراولي یو دریم چې نه تصور کوي دریم به تصور کوي هغه وایي چې غیر هغه شی ته ویل کېږي چې د دوه سيزونو په منځ کې یو د وجود او د بل د عدم تصور ممکن دی یعنی د سکیږي کنه چې غیریت هغه وایي چې دې ته ویل کېږي چې دوه چې عینیت چې د یو او د بل مفهوم دی یو بل نه جدا دا عینیت دی او غیریت دا مطلب چې د یو بل نه جدا کیږي نه انفکاک پکې د یو بل نه چند راغلی نو کله د خبره وا چې د یو بل نه جدا کیدل نو پدې کې به دغه راځي او د سيزونو پکې ثابت شي چې هغه نه عین او نه غیر وي لکه لکه د سلور مثالونه ذکر کړی یو ذات الله یو صفات د الله نو ګوره ذات الله او صفات د الله د یو بل نه جدا دي د عین په اعتبار سره د ذات مفهوم بدل له او د عین د صفاتو مفهوم چې دا بدل له او نه صفات الله نه بغیر مونږ لګيږي او نه عین د الله نه بغیر مونږ لګيږي انفکاک پکې نه راځي چې نه عین دی او نه غیر دی پوه شئ دا شان دي کل او جز دی کل او جز چې جز د کل نه بغیر د جز او د کل مفهوم چې نه دا جدا جدا دی خو جز د کل نه بغیر او کل د جز نه بغیر چې نه دا نه مونږ لګيږي دا شان دي لکه ته واحد من العشره او عشره واحد من العشره او عشره مطلب یعنی یو عدد ترا واخلي یو عدد د 10 نه یو د 10 نه بغیر دې نه دا نه مونږ لګيږي دوه د یو بل جز دي لکه پوه شو به معنی وګوره ورته فإن قيل كتبت ولشي هذا في الظاهر رفع للنقيضين دا په ظاهر کې رفع د نقيضين ده وفي الحقيقه جمع بينهما او په حقیقت کې جمع لري دوه په مېس کې چې عینیت او غیریت دا د یو بل نقیض دي خو په ظاهر کې دا چې نفع نه نقیضینو ځکه دا نقیضینو د هر یو نفي د بل لپاره د بل د اثبات لپاره د مستلزم ده لأن المفهوم من الشيء ځکه هر هغه چې فهميږي دی او څه نه ان لم يكن هو المفهوم من الاخر کچرتی نه فهميږي دا دی بلنا فهو غیر دا غیر دی او کني جدا دا عین دی ولا يتصور بينهما واسطه او د دې په مېس کې تو واسطه متصوره نه ده نو قلنا من وایو قد فسروا الغیریه چې دې مشایخ تفسیر د غیریت کړي لري بكون الموجودين چې دوه موجودونه به دي بحيث يقدر ويتصور چې دا مقدر کړل شي اندازه کړل شي او متصور کړل شي وجود احدهما مع عدم الاخر چې په دوه کې به یو چې دا موجود وي سره د دې چې بل بنوي يمكن الانفكاك بينهما چې د دوانو په منځ کې به انفکاک چې دا به موجود وي ممکن به وي والعینیه باتحاد المفهوم بلا تفاوت اصلا او عینیت دې ته ویلېږي چې د دوانو مفهوم یې وي د دوانو په منځ کې تفاوت او فرق پکې نه فلا يكونان نقيضين دا به دیو بل نقیض شي بل تصور بينهما واسطه بلکې د دوانو په منځ کې به واسطه او متصور شي چې دوه سيزونه نه دي دا چې کوم مفهوم دی او بل لکه ګوره د دې مثالونه ورکړي بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهوم الاخر چې نه به یو څه په دې سره چې نه به مفهوم دا غي مفهوم د بل ولا يوجد بدونه او نه مونږ لګي کې دینه کل جزء مع الكل لکه جزء د کل سره نو ګوره جزء د کل سره مطلب دا دی چې د جزء او د کل مفهوم خو یو نه دی ځکه جزء دی ته وای کنه چې هغه بسيط وي او داغه نه کل جوړ شوی او کل دی ته وای چې هغه داغه نه جزء جوړیږي پوه شئ نو عین خو دی یو بل نه جدا شو او دغه شان دی یو بل نه بغیر داغه وجود نشي راتلی جو غیر هم نشو والصفه مع الذات او دا رنګ صفات د ذات سره یعنی د صفات د باری تعالی او د ذات د باری تعالی مفهوم خو یو نه دی ځکه د ذات نه جدا سیز مطلب دی او دا صفاتونه جدا مطلب دی نو عینیت خو نشته دی او دوانه ازلی دي دا صفات د الله او عین د الله دوانه ازلی دي یو بل جداواله هم ناراضي
انفکاک هم د یو بل ناراضي نو لہذا عدم بګه هم نشته جنا غیر شو نه دا شو پوه شو به معنی دغه شان وصفه ما وبعض صفات مع بعض صفات او بعض صفات د بعض صفات سره لکه علم د الله او سمع د الله یا بصر د الله او قدرت د الله نو دوانه کو دیو بل عین دي ځکه چې مفهومونه جدا دي او دوانه ازلی دي دیو بل جداواله هم ناراضي د الله نه جداواله هم ناراضي نو چې جداواله ناراضي جو غیر هم نشول پوه شو نو د غیر معنی دا ده چې دیو بل انفکاک یې جداواله دي نه او بکې راځي مشایخ چې کوم معنی کړل فإن ذات الله تعالى وصفاته أزلية ذكر ذات الله تعالى وصفات الله أزلي والعدم على الأزلي محال أو عدم بأزلي من محال له والواحد من العشرة يستحيل بقاؤه بدونها أو 11 مطلب دا ده لکه لس من وایو لس فرض کو نو د دې لسونه یو دا محال دی بقا دی په غیر دی نه مطلب دا چې د لسونه یو ته کم کې نو هغه د لس نو هغه د بیا سوی نه ورته وي وبقاؤها بدونه او بقا د 10 بغیر دنه اذ هو من هذا كجرني فعدمها عدمه ووجودها وجوده هذه عدم دغه عدم دی وجود دی وجود بخلاف صفات المحدثه وسوي چې هغه صفات کم چې لکه په موږ پورې قائم دي یعنی د الله تعالی د ذات نه علاوه په قدیم پورې په حدیث پورې قائم دي نو دا متصور کړي شي فإن قيام الذات ذکر قیام د ذات بدون تلك الصفه المعينه دي بغیر د دغه صفت معینه دا متصور دي فتكون غیر الذات نو شی بره بغیر د ذات نه مطلب دا مخلوق چې کوم صفات دي نو دا د مخلوق نه جدا کېدي شي خدای الله نه جوړ کذا ذکر هم مشایخ دا رنګ مشایخ ذکر کړي لیکن په دې کې دا خبره دا ختمو بیا به اسکو دا ختمو ما په دې خبره کې نظر دی چې ستاره د انفکاک نه څه مطلب دی که انفکاک سره جانبینو نه مطلبي نو دا خبره د ختميږي په عالم او په صانع سره ځکه عالم او صانع دا د یو بل نه جدا کیږي نو دغه شان دي عرض او محل د یو بل نه جدا کیږي لکه تورواله د سپینوال نه جدا کیږي سره د دینه عرض جدا دی او محل جدا دی او شو به معنی او عالم جدا دی او صانع جدا دی او کستا د یو طرف نه انفکاک مطلبي کستا د یو طرف نه انفکاک مطلبي نو بیا د جز او د کل په منځ کې مغایرت شته ځکه کل خو بغیر د جز نه مونږ لګيږي او جز بغیر د کل نه مونږ لګيږي د صفات او د ذات په منځ کې تغایر شته ځکه ذات خو بغیر د صفاتو نه مونږ لګيږي او صفات بغیر د ذات نه مونږ لګيږي پوه شئ نو لہذا دا خبره صحیح نه ده وفيه نظر نو ویلي مشایخ چې دا کومه خبره ذکر کړی دا د غیر د تعریف چې کم کړل چې دوانه باندې یو مل انفکاک به بکی پدې کې نظر ده لانهم ان ارادوا بسعه الانفكاك من الجانبين دا کچره دوی اراده د سعه انفکاک د جانبینو نه ان دقذ بالعالم مع الصانع نو دا منتقص کیږي ختميږي دا خبره په عالم د صانع سره ځکه عالم د یو عالم او صانع د یو مل جدا د یو مل جدا کیږي نه چې عالم صانع وي نو عالم بوله خامخاوي ولا عرض مع المحل او عرض د محل سره چې عرض وینو محل به خامخاوي ځکه عرض بغیر د محل نه لکه تورواله نو تورواله بخامه تورواله او عرض نو دا بخامخا په یو او محل پوری به وي اذ لا يتصور ذلك نه متصور کیږي وجود عالم مع عدم الصانع سره عدم مثال لاستحاله عدم ذکر چې معدوم کېدل د محل دي ولا وجود العرض او نه وجود د عرض راځي بغیر د محل نه كالسواد مثلا بدون المحل وهو ظاهر او دا ظاهر ده مع القطع بالمغايره اتفاقا الګه پوښوي وان اكتفوا بجانب واحد او که اکتفا کړي په یو طرف سره نو لازمت المغايره بين الجزء والكل نو بیا مغایرت لازمي د جزء او د کل ځکه جزء بغیر د کل نه مونږ لګيږي خو کل بغیر د جزء نه مونږ لګيږي وغدا بین ذات او صفت او دغه رنګ ذات او صفت چې ذات بغیر د صفت نه مونږ لګيږي او صفت بغیر د ذات نه مونږ لګيږي للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل ځکه دا خبره یقینا ده چې جائز دي وجود د جزء بغیر د کل نه او ذات بغیر د صفت نه وما ذکر من استحاله بقاء الواحد بدون العشره او هغه چې ذکر کړل شوی دي محال کېدل د بقا د یو بغیر د لسنا نو ظاهر الفساد دا ظاهر فساد ده معنا دا چې د فساد ظاهر ده چې یو بغیر د لسنا مونږ لګيږي لکه پوه شو به دی یاد کړم